آفتاب احمد خان شیرپو چې په خپل حلقه کې خو په غم کې وي خو په ښادۍ کې وي خو ځان به حاضروي. نن د صدر مظفر شاه د فرزند واده او د هغوی یو ډېر تکړه خاندان چې د قومي وطن پارټۍ لپاره د هغوی د خدماتو نه هم انکار نه شو کولی، خو شیرپو خان سره د خپل فرزند صوبایي چیرمن سکندر حیات خان شیرپو او سره د خپل ضلعي ټیم چې کوم دی په دغه غم خاطو کې ګرځي. موږ ګرانو کتونکو دوه ودونو کې شیرپو خان سره دغه ملاقات چې کوم دی نو نصیبه وشوله او د دغې موقع نه پیدا چې څو خبرې اترې چې کوم دی هغه په ملکي سطح باندې خو هم کوو، وختي هم خبرې کړې وې. شیرپو خان ډېره زیاته مننه. یو خو جې ډومبې دغه انډیا او پاکستان چې کوم معامله ده خلې څه وینې جي ستاسو په نظر کې؟ خو په دې هم را سره لږ دغه خو دې وخت کې لږ داسې ګمبیر صورتحال دي څه وخت هم چې کوم دی نو هغوی چې کوم دی نو مکار دي جي د اټیک کولو کوشش کوي. نو زمونږ خو چې کومه دفاع ده هغوی وله تېره ورځ هم څو الوتکې ډرون چې کوم دی دا راغورځولې. نو ستاسو جي یو نظر ساتئ څه به وایي؟ دا واقعه چې شوې ده نو بغیر څه تصدیق بغیر څه شواهد هغوی مخکې نه دا یو منصوبه ده چې فلاګ هغه به هغه سلسله شروع کړې وه او هغوی خپل اندروني کوم معاملات چې دي د مودي هغې لپاره او الیکشن را روان دی اسام کې هغې لپاره دا ټوله سلسله شروع کړې وه. خو د دې دا مطلب نه دی چې دوی دا اقدامات ولګي او موږ د پارام کینو. لازمي خبره ده چې موږ خپل دفاع د خپل هغه لپاره دا چې کوم پاکستان اعلان وکړو چې بهی موږ په دې کې هغې ته تیار یو چې منصفانه هغه کېږي ترقي کېږي د دې نو موږ د هغې لپاره تیار یو. نو په دې لحاظ سره هندوستان دا خپل مقصد دپاره وکړو او اوس په مقبوضه کشمیر کې چې کوم طریقې سره هغوی ظلم شروع کړی دی، خلکو کورونه الودوړي دي او په زرګونو تعداد کې خلک نیولي دي. نو دا یو ظلم یو انتها ده. نو په دې لحاظ سره مودي خپل سیاست هلته خو د ماینورټیز خو حیثیت پرې نه ښوده. هر یو هغې پسې کوم سیکان دي کوم مسلمانان دي کوم عیسایان دي ټولو پسې لګیا دی. نو دې طریقې سره زمونږ خو ټیک ده ګاونډ دی خو د دې دا مطلب نه دی چې مونږ د دې خو دا مطلب دی چې پاکستان هم دا څنګه چې دا نور ورکوټې ملکونه د هغې په شان ته دی د پاکستان هم هندوستان طرف ته ګوري. دغه صورتحال په هیڅ صورت کې قابل قبول نه دی. مونږ مقابله کوو به او کولی شو انشاءالله تعالی داسې طریقې سره وشي چې ته پته ولګي. شیرپو خان د چین او یا د ایران د بنګلادیش چې کوم بیانونه پرون راغلي دي که نه او بنګلادیش ورته کولو ویلي چې تا نه به موږ اووه ریاست اخلو، دې بیانونو ته د هغوی ملګرتیا ته څنګه ګورې؟ زما په خیال چین خو زمونږ دیرینه دوست دی او داسې ملک دی چې موږ سره په هر سخته کې موږ سره ولاړ دی او همیشه اوسېدلی دی. په سلامتي کونسل کې کو ضرورتي کو هر ځای کې چې خو اقتصادي هغه ضرورت یې هغه هم هغوی پوره کوي. نو په دې لحاظ سره د هغوی مشکور دي او بنګلادیش چې کم قدم اخیستی دی د هغوی هم ډېر مشکور وو چې هغوی داسې یو لوی قدم واخیسته. حالانکې دې نه مخکې د حسینه واجد په وخت کې بنګلادیش ټول مکمل د هغوی حکومت مکمل هندوستان طرف ته و. خو اوس دغه کوم ازادي چې هغوی ته مېلمه شوې ده دا زما په خیال یو ډېر ښه نیک شګون دی او زمونږ او د بنګلادیش به انشاءالله تعالی په هر شعبه کې به یو بل سره مکمل تعاون کوي. شیرپو خان لږ په خپل صوبایي حکومت باندې به خبرې وکړو. هغه ورځ 40 ارب روپۍ چې کوم دی د بینکونو نه غبن شوی دی، سکینډل په سکینډل را روان دی، خو د دې هېڅ قسمه چې کوم دی دې طرف ته توجه نه کوي چونکې پښتون قام د دې صوبې سره تړون ساتي او ورځ تر بلې چې کوم دی هغه ځپلي کېږي، د هغوی کوم ترقي ده هغه په نظر نه راځي. څه وایې سر؟ یو خو دا 40 ارب روپۍ چې دا یو صرف یو ډسټرکټ دی په کوهستان کې، داسې به نور ډسټرکټونو کې هم داسې صورتحال شي. او اوس په دې کې څه وایو چې پوسټینګ په پیسو دی، ټرانسفر په پیسو دی، بړتي په پیسو ده،
فند ریلیز کول په پیسو دي نو دې حکومت نه دوی خو دا خیال دی چې یاره څنګه چې 2000 مونږ منتخب شو او کومه کار کوو که نه کوو بس پیسې دې جوړو آینده الیکشن کې به بیا عمران خان په هغې باندې به موږ ته ووټ ملاویږي خو داسې نه ده انشاءالله تعالی زمونږ هم دا کوشش دی او دا دې وخت کې چې کوم صورتحال جوړ دی هغه نوجوانان چې چا دوی له ووټ ورکړو بغیر تپوس او سترګې پټې کړې وې ورکړی هغوی ته مو څلورو پته ولګي چې د دوی څه عزایم دي اوس په داسې سخته کې د پی ټي آی څه واضح موقف نه راځي هندوستان باره کې څه واضح موقف یې ورته پورته نه راغلی نه دا ویلي چې مونږ د خپل فوج سره مکمل ولاړ یو دا خبره نه کوي صرف د هغوی یو خبره ده چې بھائی بانې کو رها کړو نو دغه سره خو د ملک مسلې نه حل کېږي او د دې صوبې کوم مشکلات دي دا سند احتجاج وکړو هغه شپږ کناله د هغې په وجه د احتجاج په وجه بند شو زمونږ 2 میلیون ایکر فیټ اوبه مونږ ته نه ملاوي خو د په هغې کونسل آف کامن انټرسټ کې د دې نوم هم وانغښته مونږ ته پکار چې خپل مونږ دې حکومت دا وایو چې بھائی دلته یو امنیت راولئ او د خپل حقوقو لپاره جدوجہد وکړئ خپل حقوق هغه کړئ نو بیا به مونږ ستاسو څه ومنو خو دوی خو هېڅ هم نه کوي او ټول وخت هم بس دغه هله ګوله لانګ مارچ دی شارټ مارچ دی درنه ده او بانې کو رها کړو بل څه خبره نشته نو په دې خو ملک نه چلېږي پښتون قوم دومره وروسته پاتې شو چې اوس په کلونه ولګي چې مونږ هغه ځای ته ورسو چې کوم مونږ یو 15-16 کاله مخکې وو اشرف خان اخیرنۍ دغه پوښتنه لرم دې وخت کې داسې بیانونه راځي چې پښتنو دې سره څه کار دی دا خو په پنجاب حمله کېږي او پنجاب پیشه او دوی پیشه داسې قسمه بیانونه هغه یو درار چې کوم دی په پښتون قوم کې د پیدا کولو په سوشل میډیا وینو نو په دې هکله به جي څه وایو پښتنو ته به څه میسج د پاکستان یو ملک دی او زمونږ د بقا خو هغه په سند کې هم وشي په بلوچستان کې وشي دلته وشي نو هغې سره مونږ ټول هغه شانتې مونږ باندې د هغې اثر پروت دي دغه نشي کېدی چې پنجاب دا صرف د پنجاب هغه ده سبا کو پنجاب وایي چې دا دلته چې د افغانستان نه خلک راځي نو بس دا خو هغوی مسله ده د خیبر پښتونخوا مسله ده پښتنو مسله ده زمونږ خو نه ده کنه دا یو ځل مخکې دوی ویلي شو چې یاره دا خو مونږ خو هغوی سره تاوان کوو او دوی دا خیال چې داسې دا برید دی او دلته به دا ودرېږي دا مسله نور مخکې به نه ځي خو بیا پنجاب ته هم لاړه سند ته هم لاړه بلوچستان ته هم لاړه نو دې وخت کې داسې خبرې کول دا د ملک سره غداري ده زه وایم چې مونږ سره غداري ده چې څوک داسې وایي چې یاره دا د پنجاب مسله ده یا دا یوې صوبې مسله ده نه دې وخت کې زمونږ خپلې مسلې دي یو بل سره هغه به خپل ځای باندې خو دې وخت کې د ملک دفاع لپاره به ټول یکجا کېږي ډېره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو آفتاب احمد خان شیرپو خبرې یوه خبرې د لیکلو ده او د دغه ملک دپاره چې زمونږ طرفګنۍ دغه خبرې ختمې خو دې وخت کې د ملک د بقا د سالمیت او د پرمختګ خبره ده په دې باندې چا سره کمپرومایز نه کوو خو چېرې انډیا په موږ باندې یو پیر حمله کوي موږ به پې 100 پیرې حمله کوو او قومي وطن پارټي چې کومه ده په دې باندې ډېر کلو موقف لري او آفتاب احمد خان شیرپو یقینا چې د ډېرې ترهګرو پیښو نه تېر شوي خو بیا هم نن په خپل عوامو کې په میانځ کې موجود نو دا د یو نر پښتون بهادر لیډر نښه ده او دا 400 واله له الله پاک یو خیره چې کومه ده ورکړې ده الله دې راته ژوندۍ لري او الله دې راته هم دغه شانتې هغه دغه جذبه ځوانه لري صدر صاحب سره هم خبرې اترې کوو صدر صاحب شیرپو خان راتګ دلته کې او د هغه دغه شرکت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه خو د شیرپو خان ډېر شکرګزار یم او ډېر مشکور یم او د زړه د کومې نه سره د یارانو دوستان چې څوک زمونږ دي زمونږ د ټولې شکریا ادا کوو زمونږ سترګې چې کومې دي اوچتې کړې او زمونږ د غریب خانې ته زما د یو بچي د عزیر خان واده و او په دې موقع چې ما له آفتاب احمد خان شیرپو صاحب راغی او کوم ډي سي پیاز صاحب راغی کوم عماد خان راغی که څونه زمونږ مېلمانه راغله فردن پر دې نوم نشم اخیستی
خو زه د ټولو ډېر زیات شکرګزار یم او ډېر چې کوم دی نو شکریا ادا کوم ځکه چې زه یو غریب سړی یم او زما له چې دوی کوم عزت راکړه او دلته څونه خانان او څونه چې کوم دي راله نو زه د دوی د زړه د کومې نه شکریا ادا کوم. ډېره زیاته مننه. الله دې پرې خوشحاله ساته او زموږ درته دعاګانې دي چې خدای دې دغه واده دغه ښادي چې کوم دی بار بار راولي.